انفکاک کی نسبت مطلقاً دا اوس ذریعہ مطلقه تعریف تکي چې ذریعہ مطلقه چاته وي حکم فيها حکم په دې کې به استحاله انفکاک کی نسبت اي يستحيل الله يكون هذه نسبت محال دا خبره چې دا نسبت نه وي دا نسبت ایجابي تور دي سلبي تور جوړو تور دي چې استحاله د انفکاک کو نسبت دا معنی ده يستحيل الله يكون هذه نسبت محال دا خبره چې دا نسبت نه که ایجابی آن نہیں دا محال که سلبی آن نہیں دا محال دا اباز دا تعریف کوي چې ذریعہ مطلقه چاته وي چې حکم شوی بی استحالت انفکاک المحمول عن الموضوع چې محالی انفکاک ته محمول موضوع نه دا ظاهر کې خالی موجبه ته وي انفکاک ته محمول موضوع نه محمول موضوع ثابت په موجبه کې انفکاک دا ده چې د انفکاک جایز نه ده ضرورت شو دا خالی موجبه ته وي نه دا تعریف وکړه چې موجبه ته ورشي او سالبه ته ورشي چې ویلا ان حکم فيها کزیا کې حکم شو به استحاله انفکاک کی نسبت ته دې خبره چې انفکاک کی نسبت محال یعنی یستحیل الله يكون هذه نسبت دا محال چې دا نسبت نه ایجابي یا سلبي دا ذریعہ مطلقه ده موجبام دا سالبات دواړه ده کدا سی وای چې ذریعہ چاته وای چې حکم شوی په استحاله دی انفکاک المحمول عن الموضوع چې دا انفکاک ته محمول موضوع نه دا محال نو انفکاک ته محمول موضوع نه دا خو موجبه کی دا محمول هو موضوع ته ثابتي انفکاک په موجبه کې راځي نو کدا تعریف وکړي چې ما حکم شوی په استحاله دي چې محال انفکاک ته محمول موضوع نه دا خالی موجبه ده محمول خو موضوع ته ثابت په موجبه کې او دې انفکاک محالي دا ذریعہ ده خدا خو موجبه ذریعہ ده ځکه دا تعریف وکړي چې حکم فيها به استحاله انفکاک نه چې حکم شوی په استحاله د انفکاک کو نسبت سره یعنی محالي جدای دي نسبت ایجابی کا سلبی یستحیل الله یکون هذه نسبت دا محالی چې نسبت نه ده که ایجابی نه یا که سلبی نه دا تعریف مطلقاً دا معنا چې نه مقید په شرط سره نه مقید په وصف سره نه مقید په وخت سره چې په وصف مقید لکه تو وای کل کاتب متارک الاصحاب ما دام کاتبا دې ضرورت ثبوت حرکت ته سوي او کاتب ته ضروري ده هم دا مکاتب ای وصف لوجه به شرط الوصف چې دا کاتب واخلي اکه کاسه ذات ته کاتبی تاما ا شرط کتابت نه پته وصف ته کتابت نه پته بیا ودان د ضروري نو مطلق اندام ده چې نه مقید په وصف نه په شرط نو وصفي ان وقتی دا ذریعہ مطلقه ده چې وصفي لکه مثال مې درکړ چې کل کاتب متارک الاصحاب بذره ما دام کاتبا کاتب متارک الاصحاب ده ضروری ده خو وصف لوجه ده چې کتابت کوي په پاسه متارک الاصحاب ده کنه کې اسه ذات انسان هغه صرف حرکت ته سابونه ضروري یا وخت لوجه عادل تنه لکه ته وای لکه ته دا څه وای چې هغه څه ده نه وخت مې مثال ده ما حیرت تم ځکه ولڅ دا مثال خالي چې مثال ده بس دا کل کمر منخسف بالضروره وقت حیلوله تلل هر کمر منخسف بالضروره ده خدا وقت معین کړه چې وقت حیلوله تزمتي دا ضرورت وقتی ده خاص وخت کې اقرب انتشاری مطلق وقتی لکه دا مثال چې کل انسان متنفس بالضروره وقت ما من یو وخت خلا علتین نو یو وخت لا علتین هر یو ده دغه دا بیا د یو ده
یو وخت لعلتین دا وسته دا ورپسې بیا ده دا ورپسې بیا ده دا ورپسې بیا ده نو کل انسان متنفس بذر وقت ما دا نه پکې نو وصف قیدی ان دې وخت قیدی بیا نه وخت معین قیدی ان وخت ما قیدی فذریه مطلقه دا ذریعہ مطلقه ده ذریعہ ولې ده ځکه نسبت ضروری ده کنه مطلقه ولې ده ځکه قید نه ده لګیدل دی وصف یا د شرط یا د وقت ځکه ورته ذریعہ مطلقه وای فضروریه مطلقه بعضی مطلقاً دا معنی کوي مطلقاً څه معنی ده حکم شوی په استحاله دي انفکاک نسبت یعنی استحیل الله یکون هذه نسبت دا محالی چې دا نسبت دی مطلقاً دا معنی کدا د ذات موضوع تقاضا یا که خارج تقاضای کله خارج تقاضای کله ذات موضوع تقاضای ذات موضوع تقاضا لکه ته کل انسان حیوان به ضرورت دا ثبوت حیوان انسان ته ضروري ده خدا د ذات انسان تقاضا ده لکه انسان مرکب ده کنه حیوان ناطق نه نو حیوان اجزای ترکیبی او کې ده نو خامخا ضروری ده دا ثبوت حیوان انسان ته ضروري ده او په تقاضا د ذات موضوع سره کله غیر تقاضای خارج هغه ده لکه ته کل فلک موجود بالضروره یا وای العقل الفعال موجود بالضروره دا هم ضروری ده دا ثبوت وجود عقل فعال ته ضروری ده خدا ضرورت غیریه دا غیر لوجه ده علت چوک عقل اول یا اصل علت چوک واجب تعالی دا واجب تعالی لوجه نه عقل فعال موجود بالضروره نو مطلق انده معنا چې دا ضرورت مطلقی یعنی کذات موضوع مقتضی لکه مثال مدرک اکه غیر تقاضایی لکه فلک کې یا عقل اول کې یا مطلق عقل کې وجود ضروری خدا علت لوجه ده کنه خارج لوجه ده خارج انتها واجب تعالی ته ټیک ټاک لیول لوجه ده خو عقل اول خوم بیا واجب تعالی لوجه موجود ده فذریه مطلقه دا تذریه مطلقه وای خالی دغه ضرورت چې دا د ذریعہ مطلقه ور دا خو ضرورتي ذات موضوع تقاضای عقل داسي چې دا نسبت ضروری ازلانه بدن ازل چاته وي چې ادم سابقه نه لري ابد چاته وي چې ادم لاحقه نه لري یعنی نسبت ضروری ازل کې ابد کې لکه ته وای العقل الفاعل موجود بالضروره ازلانه بدن ثبوت وجود عقل فعل اول ته ضروری ده ازلانه بدن په ټول اوقاتو دی ازله بد کې ان ادم سابقه لري نه ادم لاحقه لري فرای د فلسفه د عقل اول چې دا هغه واجب تعالی نه صادر بالاستقرار ده نو خو ذات طرف سره علاقه ده تلازم ده ور سره چې ذات واجب تعالی ده خدای ده ذات واجب تعالی خو ازلی ابدی ده نو د ازلی ابدی ده دا ازل ابد دا به درې قسمه ده یو ازلیت ابدیت زمانی یو ازلیت ابدیت دهری یو ازلیت ابدیت سرمدی ازلیت ابدیت زمانی چاته وي چې د پر ادم سابقانی ادم لاحقانی په زمانہ کې زمانه کې نه د پر نه ادم سابقانی ادم لاحق لکه دا وایي چې الفلک کل فلک متارک بالضروره ازلنا بدن هر فلک متارک حرکت کوي خدا ازلنا بدن ده خدلته ازلیت ابدیت په اعتبار د اجزا او د زمانه سره ده لکه فلک خو زمانہ کې ده نو د ازلن حرکت کې بدن یعنی ادم سابقان است په زمانه کې انا ادم لایق است په زمانه کې پر رائے د فلسفه دو داسې وایي مو هو ټول دنیا حدیث به زمان ده بس علت رب ده رب پیدا کړی ده مخکې نو بیا پیدا مخکې وجود نه بیا رب ورکو وجود کافلاک دي چار چوک دي عقیده د اسلام حدوث زمانی ده او فلسفه په طرز باندې چې کل فلکین متارکون بی ضروره ازلنا بدن په ټول اوقاتو د ازل بد کې حرکت د فلک دا ضروری ده او دا ازلیت ابدیت زمانی ده یعنی په ټول اجزاو د زمان کې یو ازلیت ابدیت دهری وی دهری معنی فی الواقع به د اعتبار د زمانه
اگر کدا دهریت هم په زمانہ کې وي په اعتبار د زمانه نه لکه ته دا سوای چې الاكل الفاعل موجود بالضروره الاكل الفاعل موجود بالضروره ضرورتا دهریتا یا وای ازلنا بدن دهرن ثبوت وجود عقل اول ته ضروری ده ازلنا بدن عدم سابقان لري عدم لاحقان لري دهرن په تمام دهر کې به د لحاظ د زمانه نه زمانه لحاظ نه سپکه اگر کدا هو به زمانه کې وي خو زمانه لحاظ نه ای واقع لحاظ یعنی الاكل الفعل موجود ازلنا بدن فی الواقع واقع کې د عدم سابقان لري عدم لاحقان لري اعتبار د واقع پکې زمانه اعتبار نه اگر کدا زمانه کې ولی نه وي په اعتبار د زمانه پکې نه بدا ته وي ازلیت ابدیت الدهری عقل داسې وي چې دا ازله بچلا چې عدم سابقان لري عدم لاحقان دا په اعتبار د ذات موضوع سره بدا ته سرمدی وای لکه الواجب موجود ازلنا بدن سرمدن واجب تلا موجود ده دې پر ازل عدم سابقان نشته عدم لاحقان نشته سرمدی ذات ده سرمد څه معنا یعنی د ثبوت وجود ته ضروری ده د ذات موضوع تقاضا ده ذات واجب تلا تقاضا وجود ده ځکه دا واجب ده کنه نو واجب کې وجود ضروری بدعت وای ازلیه سرمدیه فذریه مطلقه دا ذریعه مطلقه ده او دام الوصف دا مدام الوصف څه ده دا په مطلقه نطف ده دا څه ده ان حکم فيها باستحاله انفکاک کی نسبت حکم شو په استحاله د انفکاک کو نسبت یعنی استحیل الله يكون هذه نسبت دا محالی چې دا جدا شي خل وجد وصف نه مطلقاً په وصف لګو وصف لوجنه ما دام الوصف چوپ پر چې ذات موضوع موصوفي په وصف عنواني د موضوع سره فمشروطه تنامتن دا مشروطه آمده لکه دا څه وای چې کل کاتب متارک الاصحاب بالضروره ما دام کاتبا دا ما دام کاتبا دا وصف ده هر کاتب متارک الاصحاب دا خو چوپ پر چې دا موضوع موصوف په وصف عنواني د موضوع سره ای چوپ پر چې دا ذات موضوع چې کاتب ده دا موصوفي په وصف عنواني د موضوع سره چې کتابت ده په پاسه ضروری ده چې کتابت نه لري کې انسان نه نو خالی سړی پاتې شي نو خالی انسان کې خو به حرکت ته سبب ونشي به دې توای مشروطه تنامت او ما دام الوصف اتفت په مطلقاً ان حکم شوی په کله کې په استحاله د انفکاک کو نسبت ما دام الوصف چې پر چې ذات موضوع موصوفي وصف عنواني د موضوع سره په مشروطه تنامت دې ته مشروطه موي مشروطه ولې ورته وای ځکه دلته شرط لګیدل د ضرورت سره د وصف پکې شرط ده عام ولې ورته وای ځکه دا مشروطه عامه ده مشروطه خاصه نه مشروطه خاصه نه ده عامه ده مشروطه خاصه چاته وای عین دې مشروطه عامه ته وای دا مشروطه عامه دا مشروطه خاصه ده خو چې دې سره قید ولګي د چا قید ولګي د لا ضرورت ذاتی دا مشروطه خاصه یا لکه عرفیه خاصه او استراجی عرفیه خاصه عین عرفیه عامه ده عرفیه عامه چاته وای چې نسبت همیشه مادام الوصف یو خو مشروطه عامه و چې نسبت ضروری مادام الوصف ایو عرفیه عامه ده چې نسبت همیشه مادام الوصف دا عرفیه عامه ایو عرفیه خاصه ده عرفیه خاصه عین عرفیه عامه ده خو چې قید د لا دوام ذاتی ولګي لکه اوس وای لکه بیا خاصه ورته وای په مشروط تنامتون دې ته مشروطه عامه وای مشروطه ولې ورته وای لکه شرط ته وصف لګیدل عامه ولې ورته وای لکه دا عامه د مشروطه خاصه نه مشروطه خاصه چاته وای عین مشروطه عامه ته وای چې کل کاتب متارک الاصحاب بالضروره ما دام کاتبا خو چې قید ولګي د لا ضرورت ای لا ضرورتا ذاتیه دا معنا هر کاتب متارک الاصحاب د بالضروره خو ما دام کاتبا کتابت لوي لا ضرورتا ای لا ضرورتا ذاتیه ضرورت ذاتی پکې نشته دا څنګه چې ذات کاتب دا تقاضا ده چې دا حرکت ته سبب وکي ذات کاتب خو ته نو حرکت ته سبب وکړه
لا ضرورتن ای لا ضرورتن ذاتیتن ذاتی په کې نشته دا نه چې ذات موضوعي به ودا حرکت کوي بیا ته مشروطه خاصه وي او ماده مراسه او مشروط نامتون دې ته مشروطه عامه وي او په وخت معین دا عطف ته هغه مطلقاً باندې یا به حکم شوی په استحاله د انفکاک کو نسبت په وخت معین مطلقاً یو بیا په مطلقاً ماده مراسه عطف شو دوا او په وخت معین درې یا به دا نسبت ضروری وي محال به چې جدا شي په وخت معین لکه ته وایې کل کمر منخسف به ضرورت وقت حیلولة الارض هر کمر منخسف ته خو به ضرورت نو ثبوت انخساف کمر ته ضروری ده کړ خو په وخت معین کې چې وقت حیلولة الارض چې حیلولت نه بیا نه ده منخسف بیا خو د انخساف نه راځي چې ځمکه حایله شي نو بیا نور او دې منځ کې ځمکه راشي دا خو رڼا نور نه اخلي بیا رڼا نور نه اخلي یا منخسفه شي حاجی او په وخت معین یا په وخت معین کې په وقتیه مطلقه پیدا ته وقتیه مطلقه وای وقتیه ولې ورته وای ځکه دا ضرورت چې دا په وخت معین کې ده مطلقه ولې ورته وای وقتیه مطلقه ځکه دا عامه ده وقتیه نه یو نفس وقتیه ده نفس وقتیه ایو وقتیه مطلقه ده دا وقتیه مطلقه ده چې حکم شوی ده په ضرورت نسبت په وخت معین کې وقتیه مطلقه دا وقتیه مطلقه ده وقتیه ده یعنی وخت معین کې ضرورت ده مطلقه ده چې قیدونه مېدونه نشته ورته دا مقابل دی وقتیه ده ورسته راځي دا مقابل دی وقتیه خاصه ده وقتیه خاصه چاته وای هم دا وقتیه مطلقه ته وای خو چې قید ولګیا دی لا دوام ذاتی لا دوام ذاتی خاجي خلاص لکه دغه څه وای کل کمر منخسف بضروره په وخت معین لا دائما هر کمر منخسف ته په وخت معین کې دا ضروری ده لا دائما دا همیشه نه ده چې پر چې ذات موضوع موجود تاسو چې دا لا دائما دا نه چې همیشه چې پر چې ذات موجود دي چې ذات کمرې به بداین حساب کوي نه ذات کمر خو اوسه منخسف خونه ده لا دائما کذر سره لګیږي د دې ته وایي وقتیه تبه صرف وقتیه شو هغه اطلاق ختم شو ځکه قید لګیږي کنده لا دوام ذاتی مخکې وقتیه مطلقه وا چې کله کمر منخسف به ضروره په وخت معین مطلقه وا یعنی قید باید نه ورسره اوس قید لګیږي د لا دوام ذاتی چې کله کمر منخسف به ضروره په وخت معین لا دائما ټیک ته کمر منخسف ته په وخت باندې خو دائما نه ده چې پر چې ذات موضوع موجودی به بدای همیشه چې پر چې ذات کمر به بدای منخسفي نه ده نه ده خجزه کوي او په وخت معین وقتیه مطلقه او غیر معین دا ټول عطف په مطلقاً یا به نسبت ضروری وقت غیر معین کې وقت غیر معین څه معنی کوي یو وخت پي خو لا علی التعین مصداق په متعین نه یو وخت دا اوس یو وخت ده په څه بل منټ ته یو وخت ده په څه بل منټ ته بیا یو وخت ده په څه بل نه بیا یو وخت ده یو وخت پي خو یو لا علی التعین متعین باندې چې خاص دا اوس منټ تک دایو کدانی بلی کانی بلی او غیر معین یا به حکم شوی په ضرورت نسبت وخت غیر معین کې او منتشره مطلقه یا منتشره مطلقه ده منتشره مطلقه مثال به څنګه لکه ته وای کل انسان متنفس بضرورت وقت ما هر انسان سا اخلي خامخا اخلي بضرورت وقت ما په یو وخت کې خو لا علی التعین یو وخت لا علی التعین غوار یو ده دغه کې اخلي په دې بل کې اخلي په دې بل کې اخلي دا څه فمنتشره مطلقه دا منتشره ده مطلقه ده منتشره ولې ده ځکه دا ضرورت انتشاری ده یعنی نسبت ضروری ده او په وخت لا علی التعین مطلقه ولې ده قید نشته ورسره د لا دوام ذاتی چې لا دوام ذاتی قید ولګیا
بیا خالی منتشره ده بیا مطلقه قید نشته ورسره خالی منتشره ده ادا بیا قضا او خاصونه ده که منتشره خدا نسبت ضروری ده وخت ما خو قید ولګی ده کنه د لا دوام د کوم داسې توای چې کل انسان متنفسون وقتم بذر وقتم لا دائما څه معنا هر انسان ټیک ته تنفس کوي یو وخت کې لالتین خدا دائم